مانځه کې برم غوري ولې که برم په مانځه کې وکړه الله جل شانو هم د سترګو نه خلاص کې نظرونه بدن وایي دومره سخت خبر او مانځه کې بر وکړه الله جل شانو هم د سن خلاص کې د سترګو نه خلاص کې نظرونه نه خلاص ابل یو حدیث شریف کې راځي چې څوک داسې قسمه حرکتونه کوي نبی علیہ السلام فرمایله د شیطان حرکتونه دي شیطان ستاسو په مانځه کې خلل ورځي تلو سبا د دې خبرې کوشش کوو چې داسې قسمه حرکتونه هغه رانهونه شي بلا ضرورت که ضرورت بیا ټیک تاسو هم چې کله رکوع لاړ شئ اول خلاص په مانځه کې ګورئ او چې رکوع لاړ شئ واپس راچوت شئ داسې راچوت شئ دا یو دا مې عجیبه کتل یو په جنازه کې چې الله اکبر سر سرونه چوتې دې ته هم خیال کړی هلک څه چل دی مانځه کې خلک کم ځای ته ګوري دا ته چېرته ګوري دا ډېر غلط کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ډېر سخت الفاظ راغلي په احادیث مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احادیث مبارکه تاسو وړاندې یو سړی ولاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور هغه موږ کو په ګیره کې ګوتوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کې د دې سړی په زړه کې خشوع وي د الله ته متوجه وي د ګیره له ګوتې نه ورولې کوم او د په زړه کې خشوع نشته سره دې حدیث نه معلومیږي چې خشوع د زړه او د اندامونو د دوانو ستوي صفت توي خبر آسان ده ګران دا آسان خبر دا په جنازو کې کله بر ګوري او کله په مانځه کې بر ګوري دا ولې ګوري یو خبره خدا و چې د مانځه په حالت کې بچرته ګوري سجدي ځای ته ګوري احناف حضرات یو بل ځکه یو بل خبره هم ذکر خبره دا ده چې کله په تحیات باندې ناس یا ډېر نور محدثین فقهای کرام دا په مانځه کې کوم ځای ته ګوري سجدي ځای ته ګوري چې کله ته په تحیات باندې ناسي یا بخپل ګوتې ته ګوري په کومه ځای اشاره کوي یا بخپل غیږ ته ګوري بخپل پتونانو نه نظر هغه جدا کین اړه بنه او دغه حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی صحابه کرام فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وکړه اشاره وکړه په مانځه کې اشاره په تحیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه نظر با تجاوز نه کو دا هغه د ګوتې نه اشاره چې به کړو دا ګوتې ته وکړه دا یو استثناء دغه کوي او سیوي صفت ذکر کوي در په تحیات باندې تناسي د سجدي ځای ته ګوري او دغه شان د خپل غیږ ته ګوري وایي په دې باندې خپل ګوتې ته ګوري دا کوم ځای اشاره کوي